الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دا هغه اخیری عنوان دی د سورۃ الفاتحه په تفسیر کې ما تاسو ته شروع کوي چې پنځه خبرې دي د سورۃ فضائل نمونه مسله د استعاذه او د تسمیه او دا د تشریح المفردات. نو الحمدلله خلاصه کې مونږ ویلي وو چې دا د سورۃ دعوه هم ده، د سورۃ د دعوی ماخذ ده ماخذ او دعوه ول مونږ دا جوړ کړی و چې اثبات توحید او رد په شرک باندې بجميع اقسامه، هر قسم شرک رد. وجدا دا چې په ترکیب کې د نحوی ترکیب په اعتبار سره الحمد مبتدا او لله دا خبر ده. نو دا لفظ الله دا خدای معرفه ده، الحمد مبتدا هم معرفه ده، الف لام دی او میز کی لام چې ده دام د اختصاص لپاره ده. نو دمرا تخصیص پکې راغی چې کله مبتدا هم معرفه وي او خبر هم معرفه وي نو حصر پیدا کیږي. لکه ته یو دا ده چې زید الرجل، نو د دې مطلب څه دی چې زید مرد دی نارینه دی، او یو د داسې ووایو چې زید الرجل، د دې معنی به څه کوو چې نارینه خو زید دی، معنی دا نارینتوب په دې زید کې منحصر دی. نو دلته کې دا جمله جوړیږي. لہذا معنی به د دې دا وي الحمد لله لا لغیره، حمدنا خود الله دی پاره دی نه د بل چا دی پاره. اثبات د توحید مو شو او بیا رد شو د شرک هم، او څنګه د هغې اوس موږ تفصیل ذکر کوو. الحمدلله دې کې دا الف لام چې دی دې ته د دې ډېر قسمونه دي. الف لام جنسي وي چې دا خپل د مدخول جنس ته اشاره وي، یو وی الف لام استغراقي چې هغې سره د مدخول هر فرد ته اشاره شي، یو وی الف لام عهدي چې په هغې سره د مدخول یو خاص فرد ته اشاره کیږي. دلته دا درې واړه امکانات شته. الف لام جنسی جوړولی شي، نو مطلب به څه وي جنس حمد الله لپاره دی، یعنی د حمد چې کوم یو قسم دی د تعریف هغه ټول الله لپاره دی. دا مطلب جوړیږي خپل په ژبه کې جنس حمدونه دا ټول الله لپاره دی. نو دې باندې اوس اعتراض کېږي، ستاسو ذهن کې دبا اعتراض راځي چې دا څنګه ټول تعریفونه هغه خو د الله لپاره نه دي، موږ خو ټول تعریفونه د الله نه کوو، الله له هم تعریف کوو او د نورو خلقو تعریفونه هم کېږي، د چا د حسن د وجې نه تعریف کېږي، د چا د کمال د وجې نه تعریف کېږي، او د چا د بنده ور سره احترام وي، مینه محبت وي، د هغې هم تعریفونه کېږي. نو تعریفونه ټول خو د الله نه شول. نو د دې جواب باندې ځان پوه کړئ. په دې جواب کې یو قاعده ده، هغه قاعده تاسو ذهن کې وساتئ. علامه ابن قیم رحمه الله وایي، شیخ الاسلام بلکې ابن تیمیه دی، د دواړو دا دغه دی. هغه وایي چې الفاظ شرعیه دا محمول وي په معانی شرعیه باندې. دا یو بهترینه قاعده ده چې چېرته په نصوصو کې معنی قرآن حدیث کې یو لفظ استعمال شوی دی شرعي طور باندې،
نو په شریعت کې چې دا هغه کوم معنوي هغه به ترې مراد کېږي لکه اوس الصلات دی نو ګوره د دې صلات په لغت کې معنی نورې مشته تاسو ته پته ده یو مطلب صرف دعا ته صلات ویل کېږي تحریک الصلوات هغه دعا ته یو شی دغسې اړول را اړول ریتولو دپاره هغې ته هم صلات وایي لیکن موږ اقیم الصلات کې هغه شرعي مطلب ته راغلو نور لغوي مفهوم هغه ختم شي چونکه قرآن دا بطور شرع ذکر کړی دی نو لہذا الفاظ شرعیه هغه به محمول کیږي په معانی شرعیه باندې آتو زکات دی نو د زکات لغوي معنی څه ده پاکول نو آتو زکات کې موږ د لغوي معنی نه اخلو بلکې شرعي معنی اخلو چې زکات ورته وایي نو هر چرته الفاظ شرعیه په شرعي معنو باندې حمل وي نو دلته به موږ د حمد لغوي معنی نه اخلو چې تعریف دی شرعي مفهوم به له مراد اخلو او موږ به وایو چې کوم چې شرعي حمدونه دي شرعي حمدونه هغه صرف او صرف الله لپاره دي په هغې کې الله سره څوک شریک نشته اوس هغه شرعي حمدونه کم یو دي د هغې تفصیل وروستو راځي خو دا اول قول و په الحمد الف لام کې دویم قول دا دی چې الف لام دی عهد خارجي شي نو په هغې باندې مې اعتراض دی چې عهد خارجي والا الف لام لا مخکې معهود پکار دی یعنی هغې سره یو مخکې څیز ته لکه فعصا فرعون الرسول دینا مخی اوز دی رسول تذکرہ شیرہ فعصا فرعون الرسول نو دلتا منگا سمانا کو فعصا نو فرعون نافرمانی اکڑا الرسول داغی رسول دا کم رسول آیت پشورو کی داغت ذکر شو جو موسیٰ علیہ السلام نو الف لام آد خارجی معهود واری چې کله موږ وایو چې الحمد کې الف لام باندې خارجي دی نو معنی بدایي چې هغه حمدونه هغه کم حمدونه دي نو وایي هغه حمدونه دي چې په کوم قرآن او سنت کې الله د پاره ذکر دي او مشرکینو به هغه الله نه ما سوا د خپل معبودانو صفتونه ګڼل هغه دي دا اوس کوم حمدونه دي هغه رسو ویاږي اگر در دوام دا حمد پر تفسیر کی لا همون با الف لام کے لگے درم کول دا دے چه الف لام دی استغراقی شی او معنی بدا شی چه طول حمدنا دا دی یو اللہ دی پاردی او علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ دی قول لا ترجیح ور کرے گا چه طول حمدنا دا اللہ دی او د حمد نه مراد حمد شرعي دی ماهیت شرعیه هغه دی قول لا ترجیح ورکړي داغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث د وجنه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم لك الحمد كله نو داغه کرینه شو چې دا الف لام استغراقی دی او حمد نه مراد با حمد شرعي شي نو معنی بدا شي چې ټول حمدونه هغه صرف الله دی پاره دي نه د بل چا د پاره خو هغه ټول حمدونه کم یو دي هغه موږ درته وایو نو دویمه ټکی دی حمد تاسو بہت پورے دسے ویلی وہی حمد کا لغوی معنی ہے ستائش تعریف کرنا او اصطلاحی معنی سے دا حمد چی الثناء الجمیل الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری یاد ساتھی دا دسی نظر بلکہ دا دوار لغوی معنی دی دا حمد یو فارسی تعبیر دے او یو عربی تعبیر دے وہ مشہور دسی دا کہ فارسی تعبیر والی دا لغوی معنی ہوئے رشی او هغه تعبیر چې کوم په عربي کې کیږي نو هغه ته اصطلاحي معنی ویل کیږي
حال دا چې دواړه لغوي معنی دي چې لغت کې حمد څه ویل کېږي چې د حامد ذاتی صفتونو باندې داغه تعریف وکړي شي دې ته حمد وایي چې داغه کوم ذاتی صفتونه دي ذاتی خوبیان دي چې هغه د خپل حاصل دي باغی باندې داغه ذات خوې تعریفونه کول دې ته حمد وایي او دا نو د حمد هغه اصطلاحي معنی دلته دا شو چې د الله کوم ذاتی صفتونه قرآن او احادیثو کې ذکر دي هغه به الله لپاره ګڼل او په ژبه باندې د هغې ذکر کول دې ته وایي حمد الله فسبح بحمد ربک د دې دغه مطلب دی چې زړه کې د هغه حمدونو اعتقاد او په ژبه باندې د هغې تذکره خو صفتونه د الله تعالی هغه ډیر زیات دي بېشماره بېشماره حمدونه دي خو د هغې رجه چې ده هغه راجع کېږي دو ته هغې ته وایي مبدا د صفاتو د الله د هغه ټولو صفاتو او د محامدو رجا دو صفتونه دي یو صفت تکوینی کارسازی چې ورته وایي چې هر کار کولو والا الله دی او دویم دی صفت غیبدانی چې د هر څه نه واقف او په هر څه باندې پوهه دا الله دی دا ټول صفتونه طریقه د دې څه ده مونږ ته به لکه دلته اوس مونږ دا ووایي چې الحمدلله ټول صفتونه هغه د الله لپاره دي د هغې طریقه دا ده قرآن مجید کې چې چرته هم دا لفظ راغلی دی الحمد یا له الحمد قرآن آیتونه به تاسو دی زمانه کې خو آسان دي نیټ بدلېږي چې یا داسې کتابونه لیکلي موږ څخه دلته قرآنونه پراته دي چې د یو یو ټکی قرآن کې څو ځایونو کې راغلی هغه ټول آیتونه درته یو ځای کې راوړي نو تاسو وګورئ چې الحمد یا له الحمد دا چې کومو آیتونو کې شته هغې آیتونو کې دې حمد نه یا مخکې یا وروستو د الله اوصاف ذکر شي نو هلته به هغه صفتونه د حمد مفهوم کې شامل دي لکه سورت انعام کې وایي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور وغیرہ آخر کی وہی دویم آیت کی وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ نو سمانا خالق د ځمکې اسمانونو مدبر د اسمانونو د ځمکو او دغسې چې تاسو څه کوئ د هغې عالم قاضي الآجال دا ټول صفتونه الحمد صرف او صرف دیو اللہ یو دیا کی وئی فقطع دابر القوم الذین ظلموا او بیا وئی والحمد للہ رب العالمین اللہ دا ظالمانو جڑی وباسی او وئی والحمد دلتا کی حمد نا مراد دا ظالم جڑی وباسی چې د ظالم دا جړی وباسلو صفت دا صرف د الله دی الله نه ما سوا بل څوک داسې نشته دغسې تاسو ګورئ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين دلته کې اوس حمد کې نجات من الظالم والا صفت داخل ظالم نه د بچ کولو اختیار دا یو الله څخه دی نه بل چا سکا نو لہذا چې ظالم در سره د ظلم ارتکاب کوي نو تبا الله ته متوجه شي نبی علیہ السلام احادیثو کې الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وغیرہ نو حل تکی بتا اطعام او اسقا صفتنا بحمد کی داخل کی دا طریقہ دا دلتا اس اگرے الحمد نو رسو اللہ دری صفتنا ذکر شي یو رب العالمین دے بل الرحمن الرحیم او بل مالک یوم الدین
نو دلته مطلب دا دی چې الحمد د ټولو جهانو د تربیت صفت، رحمان رحیم او د یوم الدین د مالکیت صفت دا صرف او صرف یو الله دی، نه بل چا لپاره دی. نو ګوره یو یو صفت کې چې په تفصیل کې دی نو هر صفت سره یو یو شرک رد کیږي. نو ځکه مونږ شروع کې څه ویلې چې الحمدلله رد دی د شرک بجمیع اقسامه. دا خو چې کله بیا تاسو عوامو ته درس یا داسې وخت وي انسان سره نو یو یو صفت راولاو د هغې بیا تفصیلات بیانو. اوس خو که مونږ داسې لږو مونږ له خو والناس ته هم نظر کول دي که نه، خو مطلب زمونږ شیخ صاحب وایي ولي الله شیخ صاحب چې مونږ درته چل ښوو، تاسو یې ضبط کوئ او دا یو چل یو طریقه ده د درس. نو کله به داسې چې تا به درس د شلو منټو یا هغه شل منټه به ته بس یو صفت باندې ولګې رب العالمین باندې چې الله صفت د ربوبیت صفت د یو الله دی. ولې نو قرآن کې دا دلیلونه شته. ربوبیت ځان نه ثابت کړی دی، د غیر الله نه نفي کړی دی. ربوبیت څه ته وایي پرون مو تاسو وایي ربوبیت تکویني دی، تشریعي دی. دا بیا کتابونو کې نه، دا به بیا دغسې ته جوړې او پیش کېږي. نو خلک بیا وایي چې دا پته دي چې دوی به د کوم تفسیر ګوري. نو دا ټولې خبرې داسې تفسیرونو کې نشته. زموږ شیخ صاحب به وي عبدالسلام شیخ صاحب پېښور والا وایي عربو ما ته مطالبه وکړه، ته عرب راغلي وو چې مونږ ته قرآن ووایه. ما ورته وویل په شلو ورځو او هغوی واوري. نو عرب خو یعنې د چا چې ورسره دغه شته متعصب خلک دی، هغوی عجم ته دومره اهمیت نه ورکوي، لیکن حقیقت شناس خلک هم دی چې لکه پوه شي نو بیا مونږ ته هسې هغه د پوخ هغه ضد نه کوي، بیا ووایي چې او نو وایي ما ته یې وایي چې دا چې کوم طرز انداز یا خبرې دا تفسیرونو کې به کم بیا کېږي. وایي ما ورته وایي چې دا تفسیرونو کې نشته، دا یو طریقه او یو دغه د علم دی چې سینه به سینه مونږ ته د مولانا حسین علي الوانی صاحب نه د شیخانو په سینه او دغه د واسطه باندې مونږ ته رسېدلی. نو دې دا طریقه کار دی. اوس ما درته دغه وایي چې هر یو ته تفصیل دی نه، مونږ ته ورته طریقه ښوو چې الحمد دلته کې دا معنی ده چې ربوبیت د ټولو جهانو، رحمان معنی عام مهربانیانې یو یو ورته شماره چې دا الله هغه رحمتونه کوم دي چې کوم ټولو ته شامل دي. رحمتي وسعت كل شيء. او رحیم مهربانیانې، بیا د یوم الدین مالکیت. الحمد دا صفتونه صرف او صرف لله الله دپاره دي. الله سره په دې صفتونو کې بل څوک شریک نشته دی. دلته وایي الحمدلله. بعضې خلکو دې باندې یو قسم اعتراض کړی دی چې بھئی دا وګوره قرآن مجید د الله کتاب دی او الله خپله وایي چې الحمدلله، نو دا خو خپل تعریف کول دی. بعضې غیر مسلمو دا هم پکې دغه کړی، دی وایي چې نه، دی خو مونږ شروع کې ویلې چې دا تعلیم المسله ده، یعنی د دې اصل مطلب دا دی چې قل الحمدلله. الله مونږ ته وایي چې ته داسې ووایه چې الحمدلله. دا د حمد هغه مفهوم شو چې ما بار بار تاسو ته وی چې رستو به راشي، نو دا یې هغه مفهوم شو. اوس که الف لام د ابن کثیر رحمه الله د قول مطابق الف لام استغراقي واخلي او حمد نه دا شرعي حمد واخلي، نو مطلب دا شو چې دا شرعي حمدونه ټول لله یو الله لپاره دي. لفظ الله د دې وضاحت مخکې تیر شو چې دا د الله ذاتی نوم دی. دلته کو څوک دا وایي چې الحمدلله ولې وویلې، دا ذاتی لفظ ولې استعمال کو، صفتي نوم به ویلی و
الحمد للرب به ویلې وو یا لرب العالمین به ویلې وو دس به ویلې وو نو دا نه دلته کې مقام حمد دی مقام حمد او دا حمد د الله صفت ده صفت موصوف واړي موصوف چې دی د الله ذاتی نوم لفظ الله جوړې دی شو نور په ټول صفاتی نومونه دي ځکه دلته لفظ الله راو الحمدلله بیا الله وضاحت چې مشتق دی غیر مشتق دی دا مخکې په تسمیه کې وشو څوک وایي چې دلته کې دا خاص الحمدلله ولې ذکر شو ورنه دی مفعول لپاره بده شي ویلی شو چې سبحان الله څوک وایي دا به ویلی شي و چې المدح لله الشکر لله نو دا سورة الفاتحه جامع سورت ده د دې دا ټکیم جامع دي حمد دې ټولو مفاهیم متشابه لکه سبحان الله څه مطلب صرف صفات سلبیه پاک دی الله د عیوبونه پاک دی او حمد مطلب سره صفات کمالیه ټول د هغه دي دې سره دا لازمي ده چې نقص نه د نقص نه پاک نو سلبیو کې صرف د سلب ماخذ کو سبحان الله کې او الحمدلله کې سلب سره سره اثبات هم ده ځکه غيو روایت کې راځي چې سبحان الله نصف الميزان او الحمدلله تملأ چې سبحان الله نیمه تلله او الحمدلله پورا کوي دغه د سبحان الله په دیا کې الحمدلله وایي الحمدلله جامع لفظ دی شکر تم شامل دی لکه شکر د نعمت مقابله غواړي حمد د نعمت مقابله نه غواړي عام دی شکر ته پکې شامل شو مدح تم شامل دی نو ذکر دلته الحمدلله وایي رب العالمین دا د لفظ الله ربنا صفت ده په دغه کې او د ترکیب په اعتبار سره دا ربنا صفت ده او د خلاصې په اعتبار سره رب العالمین د عقلی دلیلونو نه ربنا دلیل ده رب العالمین دا رب مخکې دغه کې ویل توحید ربوبیت کې چې رب صفتی اسم صفت ده د تربیت نه ماخوذ ده او د تربیت مشهور دو معنی کیږي یو د تربیت معنی ده انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام یعنی یو شی دمه په دمه تمامیت ته رسول پورا کول لیکن درجه به درجه دې ته تربیت وایي او دویم تعبیر دے تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا او مطلب دے دوارو دغی چې تربیت ستوئی دما پا دما یو شیء اخبر انتہا ترسو نو دا اللہ دا تربیتم دغسی بندہ چلا دنیا تا ندر آگلے آگلے دا کم قسم ضرورت دے آگئے ورطا مادر رحم کی میسن کری دی دنیا دراغه دتا د څه ضرورت ده د نرم غذا هغه ورلا حاصل دی ورته بیا چې رورو غټیږي مېده کار کوي نو رورو تر دې چې د الہات تمام ورشي بیا د تربیت تکوینی تربیت او تشریعی تربیت د دوارو تربیت والا یو الله دی تکوینی تربیت موږ چې الله بنده پیدا کړی دی د خلق ته رسو چې د بندلا په دې دنیا کې د شو سيزونو ضرورت دی هغه ټول اسباب د لپاره الله جوړ کړی دي خلق لكم ما فی الارض جميعا هر څه وی تعالی لپاره دي رزق اسباب بیا هغه رزق نه فایده اغشتل هغه ټول آلات اسباب دا الله پیدا کړی او په دې درجه کې دا د ټول انسانانو اتفاقی خبره ده چې رب تربیت والا الله دی موږ دې سره سره وایو چې کم ذات کم الله زموږ تکوینی تربیت کوي نو تشریعی تربیت حق هم صرف هغه سره په موږ باندې قانون هم یو دا الله چي
مونږ به څه ته حلال وو، څه به حرام ګڼو، څه به جایز ګڼو، څه به ناجایز ګڼو، څه ته به مونږ ښه وو، څه ته به بد وو. د دې معیار چې دی هغه مونږ به یو د الله کو د خلکو جوړ شوي قوانین دساتیر هغې ته هېڅ اعتبار نشته. قانون او دستور چې زمونږ په نظام زندگی کې رایج کېږي او چلیږي هغه به د الله والا خالق دې ته وایي تربیت تشریعي. او په دې کې خلکو الله سره شرک جوړ کړی دی. دغه وجه وه چې د ربوبیت مسله قرآن مجید کې په تفصیل سره ده. ربوبیت الله ځان لپاره خاص کړی دی او د نورو نه نفي کړی ده چې الا رب العالمین ربکم و رب آبائکم الاولین. هغې ته دا ښایي ورنه که تاسو یو تربیت تکویني واخلئ نو د دې ایتونو څه مطلب شو چې یو دی کې تاسو ووایئ چې دا ټول مني چې الله تربیت کول والا دی، نو بیا د دومره د دې اثبات او د نفي بیا څه ضرورت؟ بیا الله ولې وایي چې ستاسو او ستاسو مخکینو رب هغه الله دی؟ ځکه دا تشریعي تربیت مراد دی. او په دې صفت تشریع چې کوم د الله رب العزت دا قانون سازي چې ورته وایي په دې کې خلکو الله سره شریکان جوړ کړي. دا حق د الله تعالی مخلوق له ورکړی و، چا خپل حاکمانو له ورکړی و، چا د قوم مشرانو له ورکړی و، چا لیډرانو له ورکړی و، چا مذهبي پیشوایانو له دا اختیارات ورکړي وو. لکه عبدالله ابن مبارک سے وایي هل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها. دا دین چې برباد شوی دی نو د دې دریو ګروپونو د خواله یا خو بدکاره بادشاهانو دین ته نقصان رسولی دی، یا بیا بې عمله مولایانو او یا بیا جاهل پیرانو د دوی د لاسه د دین برباد شوی دی. ځان له تشریعات جوړ کړي او د الله دی حق کې ځان داخل کړی و. نو دې ته رب العالمین منگو دا صفت چې دی دام صرف او صرف دا اللہ دی. العالمین دا جمع دا عالم او عالم تا عالم ولی وی یعنی هر هغه شی چې باغی سره بل شی پیژندل کیږي ما یعلم به الشیء هغه عالم دی. خو چونکې دلته اوس دا صفتی نوم دا صفتی معنی دینا اغیستل لري شی ده او اسمی معنی پہ غالب شوی ده چې عالم دی کائنات ته ویل کیږي. ولی ځکه په دې باندې الله معلومیږي، الله پہ خلق پیژني. الله وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد. په دې کائنات کې ډیر دلیلونه دي چې په هغې کې وایي غور وکړي نو تا ته به پته ولګي چې الله شته او د شتوالي نه پس یو دی، یو الله دی چې هغه دا کائنات چلی. په دې باندې سوال دا دی چې عالمین جمع ده د العالم او عالم څه ته ویل کېږي؟ کل ما سوى الله یا جمیع ما سوى الله. الله نه ما سوا څه چې دي دا عالم دی. نو دا خو یو یې دی که نه، بیا د دې جمع راوستو ته څه ضرورت و؟ نو د دې جواب دا دی چې د نوع په اعتبار سره د جنس په اعتبار سره په هغې کې تقسیم دی. عالم یو دی خو یو عالم انس دی، مثلا یو عالم جن دی، یو عالم ارضی دی، یو عالم سماوی دی، یو عالم ملکوت دی. دغسې اقسام پکې ډیر دي. نو د هغې په اعتبار سره جمع لفظ راغلی دی العالمین. قرآن مجید کې العالمین یعنی عالم چې دی د دې درې مفاهیم دي، درې مفهومونه. یو مفهوم دغه دی جمیع ما سوى الله دا عالم دی. لکه دلته رب العالمین، دلته څه مطلب دی؟ الله د الله نه ما سوا د هر چا تربیت کولو والا دی. دا دلته دا مفهوم مراد دی. دویم مفهوم د عالم دی چې عالمین صرف جن او انس ته ویل کېږي
صرف پیریان او انسانان لکه سورۃ الفرقان کې راځي الدب الله وی چې اتاتون الذکران من العالمین اتانا سورۃ الفرقان کې ده جن او انس دارمینه آیت چې تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین دلته دا العالمین انسان او پیریان مراد حشرات پکې نه دي د کاغیر قرآن نور راغلی دریم مفهوم دی چې صرف انسانانو ته هم عالمین ویل شي دي هغه دا د سورۃ شعراء اتاتون الذکران من العالمین دلته عالمین کې صرف انسانان مراد نو دا درې وړه مفاهیم قرآن مجید کې مستعمل دي رب العالمین الرحمن الرحیم د ترکیب په اعتبار سره دا دویم صفتونه دویم او دریم صفت دی د لفظ الله او د خلاصي په اعتبار سره دا دویم دلیل عقلی دی رحمان او الرحیم اول دلیل عقلی تیر شو رب العالمین د دین استدلال بدسی کو مونږ وو چې رب العالمین د ټولو مخلوقات پالنهار صرف او صرف یو الله دی او دې باندې بیا تفصیلات پیش چې رب څنګه د عالمین رب دی نو بیا به مونږ وو چې هر کله د ټول جهانو پروردگار یو الله دی نو الحمدلله نو د خدای صفاتونه دم بیا یو الله لپاره دي دې ته وایي استدلال عقلی چې رب العالمین نے استدلال کړو په الحمدلله باندې او دا اوس موږ وایي چې دویم عقلی دلیل دی د رحمان او د رحیم تفصیل کو تسمیه کې تیر شو دا مشتق دی او غیر مشتق دلته طریقه استدلال بسی چې رحمان هم الله دی رحیم هم الله دی نو هر کله چې رحمان او رحیم یو الله دی او په دې صفت کې هغه سره څوک شریک نشته نو الحمدلله نو د خدای صفاتونه به بیا د یو الله دی پاروي په دې کې هغه سره څوک شریک ني مالک یوم الدین دا د ترکیب په اعتبار سره دریم صفت دی د لفظ الله او د خلاصي په اعتبار دا دریم عقلی دلیل دی مالک یوم الدین مالک لفظ د مالک د مالک یوم الدین دا دریم دلیل د مخکې دلیل سره ربط دا دی الرحمن او الرحیم حاصل سبو چې هر قسمه مهربانی هر قسم نعمت دا د الله د طرف نه دی نو انسان پر سوچ کې را دي چې الله هر کله موږ له نعمتونو راکړي دي نو راکړي الله دي چې دې چې موږ په کې آزاد یو لکه خلک وایي چې زما پیسې ده چې څنګه په استعمالو ما ګټلې نو کې دې چې دا نعمتونه الله راکړي موږ په کې آزاد یو وایي دا مالک یوم الدین نعمتونه الله درکړي او نعمتونه به استعمال نه درکړي دي لیکن د استعمال په وخت کې وته د مالک یوم الدین تصور خپل دماغ کې ساتي چې د دغه نعمت د استعمال به الله تعالی تاسو کوي علل اطلاق د چوټي نشته چې څنګه یو نعمت څنګه استعمالول شي استعمالوي نه مالکی دا مالک دلته اوس دا درې ټکی دی یو مالک دی یو یوم دی او دریم ټکی دی ادي لړ باندې مطلب ولا مالک یا ملک دیکھ یو قرات دے ملک او دمون پر نسخہ کی دا لفظ دے مالک دا مالک یو معنی دا هو المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف یشاء علامہ بیداوی وائی چې مالک هغه ته وایي چې خپل په مملوکه سيزونو کې د خپل مرضي تصرف چلي څوک دې تاسو نشي کولای ولې چې خپل مالک نو الله مالک دې معنا خپل د مرضي تصرف چلي دویم
تعبیر د مالک سے القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود. مالک هغه ذات توای چې هغه د یو شی عدم نه وجود ته راوستو باندې قادر دی. دې ته وایي مالک. دوړو مانو کې دا د الله خاص صفت ده. متصرف په اعیانو کې هم صرف او صرف یو الله دی او قادر د عدم نه وجود دام صرف او صرف یو الله دی. نو دا اول ټکی و مالک. دین بیا د علامه قرطبی سے مسله راوباسي وی دین معلومی کی چې د مالک اطلاق هم د الله نه ما سوا په بل چا باندې علی الاطلاق نه کیږي. علی الاطلاق بات نه کیږي. لہذا چې چا نوم عبد المالک یا فضل مالک یا غتب مالک نه ویل کیږي. ها کله کله مجازن مخلوق ته مالک ویل کیږي چې دې دې کور مالک دی. دا ملکیت مجازی دی. دا بیل خبره ده. دا چې کوم موږ د مالک مفهوم ذکر کو چې په دې کائناتو کې تصرف دا صفت یو الله دی. کائناتو کې شپه راوستل دي، رد راوستل دي، بیماری دا، صحت دی، باران ورول دي، قحطونه دي، طوفانونه دي، خشکی دا، دا شور زلزلی، دا ټول تصرفات دا د الله صفت ده. هو المتصرف. چونکہ خلقو په دې صفت کې الله سره شریکان جوړ کړي دي. ځکه د مالکیت مسله قرآن په تفصیل سره بیانوي. دا مالکیت ځان له خاص کوي او د غیر الله نه دا مسله نفي کوي. ډېر آیتونه دته براشي ستاسو مخې ته او مالکیت په دې معنی کې الوهیت سره مستلزم دی. هر هغه ذات چې هغه متصرف دی په کائناتو کې نو الوهیت هم د هغه حق دی. الہ هم صرف او صرف یو دی. نو مسله د الوهیت او د مالکیت یو شو. ځکه قرآن الوهیت ځان له ذکر کړي او د نورو نه نفي کړي دی. ځکه خلقو په الوهیت او مالکیت کې خلقو سره مخلوق الله سره شریکان جوړ کړي. نو مونږ به وو چې فضیلت الله مخلوقاتو کې مخلوقاتو لور کړي دی. د دې فضیلت مونږ منکر نه یو، لیکن د الوهیت چې کوم مقام دی د مالکیت هغه الله صرف ځان د پاره یې دی. مخلوقاتو کې هغه مقام ته الله یې څوک نه دی رسولي او نه څوک رسیدي شي. د انبیاء ځان له فضیلت دی، لیکن په مقام عبدیت کې دی انتهایی درجه کې باغ انتهایی نه به نور نه برکه چې مقام الوهیت ته ورسي. کله چې دسه وای نو بیا دا خلق وای وي پر د انبیاء توهین دای د نور سره یو کړ وای دی وای چې دا دایوم بدیان دی هغه یو بدیان نو دا وای دا دای دا توهین ښکاری. حالانکه دسه ني مونږ د حقیقت اظهار کوي. لکه ګوره یو فقهي مسله دا چې په موز کې خوراک چې دا مفسد دی، معنا موز ور سره فاسد شي. اوس کته پي اوس کې او که شراب اوس کې نو موز به فاسد شي. کلهډو خوري او که څه ګندګي وکړي موز به فاسدېږي. نو تب سوای چې د لډو تو یې نه وګورې هغه نه ګوره د پي وې کو اینو کو شراب سره یو دیات نه دا حکم دی. نمنګ وو الله الله دی. الله د ما سیوا نور ټول په مقام عبدیت کې دي که هغه پیغمبر دی او که غیر پیغمبر دی. نو دا حکم کې استوا ده. داسې نه ده چې نبی مونږ د ځان په شان دی بشر دی. بهرحال مسله د الوهیت او د مالکیت د هغې تفصیلات به راځي. بیا اشارتاً ما مخکې وویلې چې دوی خلکو ته یو شبهه لګېدلې ده. هغه شبهه ده د عدم استقلال. او هلته ما تاسو ویلو چې د عطایي دوی وایي الوهیت صفت کې شراکت حلو کی دي چې ته دا ووایي چې دا صفتونه د دا په خپله حاصل
ذاتی او موږ خو داسې نه وایو موږ خو وایو چې پیغمبرانو ته چې غیبداني صفت دی یا د پیغمبران مختار کل دي نو دا اختیار والله الله ورکړی دی او دې ته موږ عطایي وایو او د علمی اصطلاح کې دې ته وایي عدم استقلال موږ غیر مستقل الہ ګڼو مستقل الہ نه ګڼو او د عدم استقلال د وجې نه وایي دا شرک نه دی عطایي صفات منل دا شرک نه دی او حالانکه موږ هلته ووایو چې عین دغه شرک شرک څه ته وایي چې ته د الله مخلوق کې نه د یو مخلوق په باره کې دا عقیده وساتې چې دته مثلا د غیبداني اختیار دی غیب پوهېږي دا پیغمبر هم په غیب پوه دی ولې چې دا ولا الله ورکړی دا صفت وی ولا الله ورکړی او دوله الله ورکړی اوس دې په دې صفت کې خود مختار دی خپل مرضي چلی دغه عین شرک دی چې د حضرت نوح د زمانې نه شروع شوی دی قرآن د هغې تردید کړی دی قرآن وایي چې لا یغفر ان یشرک به هغه دغه شرک دا د عدم استقلال شبهه دا د ابلیس تلبیس دی ما درته وویل د علامه د امام رازی په قول باندې سورۃ البقره کې مخکې راځي فلا تجعلوا لله اندادا یا 21ویں آیت کې هغې لاندې تفسیر کبیر کې لیکلي دی امام رازی چې واعلم انه ليس في العالم احد ان يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة وی دا پوی شا چې په دې کائنات کې داسې څوک نه دی تیر شي چې هغې الله سره د شریک عقیده وساتي بلکل برابر د ټولو مشرکانو د خپل خود ساخته معبودانو متعلق دغه عقیده وه چې دا اختیارات دی له الله ورکړي او د هغې ورکړي شوو اختیاراتو کې دی خود مختار لکه تاسو وګورئ بوادر النوادر د مولانا اشرف علي تھانوي صاحب هغې د استقلال تعریف څه کوي وایي ومعنى استقلاله ان الله قد فوض اليه الامور بحيث لا يحتاج الى امضائها الى مشيئه الجزئيه یا دغه سے نور کتابونه شیخ عبد القادر جیلانی سے خپل په کتاب کې مفوضه فرقه ده د شیعو داغي غیر ناجی فرقه ده داغي په باره کې سوئی هغه وی د دې دا عقیده وا چې فهم القائلون دې عقیدی والی وو چې ان الله قد فوض تدبیر الخلق الى الائمه چې الله امامانو لا دا تدبیر د خلقت دای ورکړي ډیر کتابونه دي ډیر حوالی دي په دې چې عدم استقلال دا محض تلبیس نشته په دې سره څوک د شرک د مفهوم نه بچ کېدی نشي بلکې هغه وخت کې ما تاسو ته په خپله د مکې د مشرکانو هغه تلبیه وویله چې هغه تلبیه کې هم دغسې الفاظ وایي لبیک لا شریک لک لبیک د دې معنی خو تاسو ته راځي مخکې هغې به څه وي الا شریکا مگر هغه شریک هو لکه چې هغه شریک هم ستا دی تملکه ته د هغه شریک هم مالکې وما ملکه او هغې چې د سسید مالک دی د هغې هم ته مالک څه مطلب شو چې د شریک هم تا پیدا کړی دی هم ستا وس لاندې دی او دسکه چې څه اختیارات دي هغه هم تا ورکړي ګوره دغه د عقیده خو د مکې د مشرکانو هم دغه عقیده وه هغوی هم د استقلال قایل نه وو قرآن چې کوم ذکر کوي لا یشرک فی حکمه احدا الله په خپل حکم کې څوک شریکوي نه نو مجهول شرک رات کوي چې الله څوک شریکوي نه دا یې نه دي ویلي چې الله سره څوک شریک دي نه شریکوي نه معنی که ته وایې چې الله شریک کړی نو دغه هم شرک دی نه شریکوي الله نو د عدم استقلال دا هسې شبهه ده بلکې موږ دغه دې ته شرک وو چې یو تن د الله نه ما سوا د بل چا په باره کې دا عقیده وساتي
چې دا اختیارات دل الله ورکړي او دی به اوس مختار دی. یوم مالکی یوم الدین کله کله دیت شبهه یو بدا د عدم استقلال شبهه ده مشهوره د دې موږ او کله دیت شبهه چرته نه لګي معجزات او کرامات د پیغمبر د معجزې د وجه نه دی هغه په باره کې دا عقیده وساتي چې د زکه دا اختیارات او حال دا چې هغه موږ معجزه ګورو د ولی د کرامت د وجه نه هغه خود مختار وګڼي او حال دا چې هغه کرامت نو یاد ساتئ معجزه او کرامت دواړه د دې په باره کې لږ مطلب دا چې معجزه وي او کرامت وي. معجزه د پیغمبر وي، کرامت د ولی وي. دا د الله فعل کار د الله الله یې د یو نبی د نبوت د صداقت ښکارا کولو دپاره د یو پیغمبر په لاس باندې ښکارا کړي یا د یو ولی د صداقت ښکارا کولو دپاره د هغه په لاس باندې ښکارا کړي. نو د ولی او د نبی دا د الله د هغې فعل مظهر شي مظهر ورنه اصل کار د الله نو موږ د هغه اصل نه ځان غافل کو او د مظهر په تعریفونو باندې ولګو. لکه مولانا رشید احمد گنگوئی شیخ رحمت الله علیه فتاوا رشیدیه کې د یو مثال ورکړي وی لکه کتابت ده کاتب کتابت په قلم سره یو سړی ډیر زبردست لیکایي وکړي نو اصل کمال خو دا لیکلو والا او د ګوتو ده دا کلم چې ده دای مظهر شو. نو اگر چې مجازن کله کله دا ویل کېږي چې دا کلم ډیر ښه ده خو اصل خو دا لیکلو والا د ګوتو کمال ده. نو معجزه کې اصل کمال د الله ده چې ګوره الله دا کارونه کوي خو زموږ ذهن شیطان حیوانه بولي نه موږ مظهر ته وګورو چې وګوره دا نبي وګوره کنه داسې نو دوی ته د معجزې او د کرامت نم کله کله دغه ولګي او حال دا چې دا آیتونه به مخکې راځي او زه به تاسو ته وایم چې ګوره دا آیت دلیل دی په دې چې معجزه دا د الله فعل او الله یې فاعل دی دا نبی صرف مظهر دی یا دغه سي کرامات د اصحاب کهف واقع کې وګورئ نو ولی ته د هغې کرامت د سره پته دی. مالکی یوم الدین د یوم دا لفظ چې دی د دې درې مصداقات دي. یوم عرفي هغې ته رز وایي د هغه شروع کېږي د طلوع شمس نه تر غروب آفتاب پورې رز چې ورته وایي. دویم مصداق دی د یوم شرعی د فجر صادق نه واخلې تر غروب آفتاب پورې او دریم مصداق دی مطلق وقت چې په هغې کې ورځ هم شامل وي او شپه هم شامل وي. نو دلته یوم الدین چې دی دلته کې دا دریم مصداق مراد دی مطلق وقت رز د جزا یعنی وقت د جزا او الدین چې دی الدین د دې مختلف ترجمه کیږي. دین په معنی د عبادت هم راځي الا له الدین الخالص. نمبر 2 دین په معنی د دعا او د پکار بلنه لکه فدعوا الله مخلصین له الدین. دریم دین دے پمانه د مذهب دین من یبتغی غیر الاسلام دینا د دې به مونږ هلته وضاحت کوو چې دین مذهب څه ته ویل کېږي. او څلورم مصداق دی جزا. دین په معنی د جزا بدله یعنی جزاء الاعمال چې ورته وایي. دلته د څلورمه معنی مراد ده د دین بلکې جواهر القرآن کې یو قاعده لیکي چې چرته د دین مضاف لفظ یوم شي هلته به د دین معنی جزا وي.
لہذا دلتا یوم الدین دا یوم الجزا دے اور یوم الجزا دا قیامت و نمونو کی یو نم دے او قیامت دا یوم الجزا زکوائی کہ باغی کی با ہر بنی آدم تا دا اخبل عمل بدل ملاوی گی یا خا یا بدا نو مالک یوم الدین اختیار مند دا وقت دا بدلی پا کما وقت بتا تا دا اخبل عملونو بدل ملاوی گی باغی وقت کی اختیار صرف و صرف یو اللہ سکتے باغ وقت کی دا ہجا مرضی نہ چلی کی بے دا اللہ دا اختیار کا نو دعوت سورة الفاتحہ و الحمدللہ بیا باغی مانی درے قسمہ عقلی دلیلون ذکر شوئی او دو خبری خلاصہ کی وشوی درے پاتی پند خبری خلاصہ ہوا دا درے با انشاءاللہ سبا و اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین